بالکل دا غیر قانوني دی ما نه دی استعمال کړی بیل ما ته د خدای قرآن مې دی ووهي که ما بیل په دې تورو سترګو لیدم دا دې څه وې ما ته کنټرول خو ټلیږم مو ته په بیل ته به خپل بیل داخلي ما ته کنټرول خو ما سره کنټرول ته کار دی بیل په ما پسې راځي 2 میټر بل چاته لګولی او بیل په ما پسې راته اوس پسې زه دا 2-3 میاشتې پسې ځم یو وایي کته ځه بل وایي بره ځه یو وایي کته ځه وایي بل وایي بره ځه ما ته مور پالج والې ده خبر نشي کولی مور دې بالج والې دا خبرې نشي کولی بچي دې نشته یقینا نو که چې نه غواړي دیوالي نو بس هغه دا بیل به زه داخل کړم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو ستاسو ورور افتخار احمد یم امید ساتم ټول بخیر ژوند مو مخه تیریږي تاسو ګورئ آزاد نیوز پروګرام د سوات आवाज ګرانو کتونکو دا مهال خوازخېله کې سب ډیویژن وابډا دفتر مخې ته ولاړ یم سره چې تاسو ته پته راکړئ یو خوا د ملک صورتحال ته مونږ وګورو نو بېروزګاري ده خلک ډېر زیات په چغو دي بل خوا د محکمه وابډا دغه ناروا سلوک او بیا دغه عملي چې ډېر بد اخلاق عمله ده د هغوی شکایتونه چې کوم دي نو بار بار کېږي تاسو ته معلومه ده دا مهال دلته ولاړ یم د میاشتې په آخر کې چې کله د بیرونو ورځې راشي نو دغه یو جدا ټینشن بیا ذهني طور خلک ټارچر کېږي یو خوا خو بچا په یونټي برابر نه راځي نو بل خوا یو نوې خبره مخې ته راځي چې میټر به یو ته لګېدلی او د هغې پیمنټ په بل ادا کوي که نه کوي نو بیا به پسې ایسي ځي او نیسي به ایف آی آر په هغې کېږي او هغه به بیا تانې ته بوځي او لکه دغه بېعزتي پکې لا بله ده دا مهال د دغه دفتر مخې ته ولاړ یم زما سره امام حاجي ولاړ دی د هغوی سره خبرې اترې کوو چې هغوی څه له راغلي څه مسله ده بسم الله الرحمن الرحیم ما خروره دا میټر له داخله کړو او میټر ما راویسته میټر چې کله ما راویسته نو دیو بیا لګېدل دی هغه میټر یې بل چاته لګول دی 5-6 میاشتې بعد ما ته ولګو په هغې پسې 40,000 روپۍ بیل راغی بیا دا موجوده اس ډي او چې دی هغه زما هلته کلي ته هم په ما پسې راغی ما یې بهي دا بیلونه په ما پسې راغلي ما خو بجلی نه ده استعمال کړی په ما پسې ولې 40,000 او 30,000 روپۍ بیل راځي میټر ما ته نه دی لګېدلی بیل ما دغه بیل په ما پسې راځي 2 میټر بل چاته لګولی او بیل په ما پسې راته اوس پسې زه دا 2-3 میاشتې پسې ځم یو وایي کته ځه بل وایي بره ځه یو وایي کته ځه وایي بل وایي بره ځه د خپل کار روزګار یې ویستلی دغه ستړي او روزګار اوس جوار موږ ته پراته دي اسمان بره دغه حالات ته راوړې د خپل کار نه ویستو یو وایي کته ځه بل وایي بره ځه صحیح شوه دا بیل دی صحیح شوه دا په ما پسې راغلی بالکل دا غیر قانوني دی ما نه دی استعمال کړی کوم یونټ چې ما استعمال کړی دی هغه به زه ورکوم د دې نه مخکې چې ډیو راغی دا 5,000 روپۍ هغه ما ته وی چې دا ته پکې داخلي کا خدای شته چې ما یو یونټ نه دی استعمال کړی خو بیا ما 5,000 روپۍ داخلي کړي چې 5,000 روپۍ ما داخلي کړي اوس دا بل ډیو راغی اوس وروره دی نه مني دی یو بیل لاوړه بل بیل لاوړه یو بیل لاوړه بل بیل لاوړه نو زمونږ خو ډېر ستړی کو د خپل روزګار نه ویستیو د الله حکم ته موږ خواست کوو چې رور اورې د خلکو ته لږ ووایي چې په دې خلکو لږ مهرباني وکړي صحیح شوه او دا خلک خو عاجزانان خلک دی وروره ته روزګار نشته چې زه به 17,000 یو دی او 38,000 بل دی دا 50,000 روپۍ موږ د کم ځای نه ورکوو بل چې ستاسو کم دی نو 17,000 دی یو 17,000 دی بله 38,000 دی حالان کې ما دا بجلي د سره استعمال کړې نه ده او دیو په ما پسې دا بیلونه راولي نه دی الله حکام ته زه خواست کوم چې دی دا محکمه لږه پوه کړي او دا یونټي په سړي پسې صحیح راولي او د میاشتې په خپله مرضۍ باندې ځي راځي چې یونټ ډېرې شي دیو بیا راشي یو پټوان وپاسي اوري چې دا بیلونه دیو پسې ډېر راځي لیډر هم په نظر اکثر نه راځي هسې توقعي دغلته کوي یو پکې ما ته لیکلي وي دا ستا میټر ته تیاره وه صحیح شوه په ما پسې 29,000 روپۍ بیل راوسته نه ما چې تیاره شوه زما ګناه شو ته د ځان سره رڼا ګرځوه که نه اورې نه ما پسې نه هغه تنخوا منخوا مړه څه تنخوا دي اورې دغه ارامې تنخواګانې دی علي او هوا مې غر کو اورې قسم په خدای ته په دې دفتر کې وګوره د دې خلکو سره کوم حالات وکړو اورې نو خدای رسول ته وګورئ دا وابډا والا صحیح کوي اورې بجلي ټول اغلا د دوی استعمالوي صحیح شو او بیل به موږ پسې راولي دومره خلک کونډې لګوي دومره خلک کلاګانې کوي او قسم په خدای غونډ دی وابډا والا رشتې دار اورې او بیا چې وایي نه شي اورې بیا به لاړ شي پرېښه 10 کسانې به دې مخکې ورځو کې ونیول دوی بیا پرېښودل صحیح شو موږ خروره ریګولر زه هره میاشت بیل ډکوم او بیا هم زموږ سره دا سلوک کېږي یو خوا غفلت کوي خلک ډېر زیات خفه شوي دي د وابډا چې کوم دغه هغه اهلکار دي کم د وابډا نو د هغوی هم ډېره زیاته بدتمیزي د عوامو سره ډېر زیات د ضلالت هغه ژوند دی خلکو ته دغه ذهني طور دا ټینشن یې جوړ کړی دی ګرانو کتونکو د نورو خلکو تاثرات په هم سره شریکو زموږ سره اوسئ
څه مسله دی دا د بیل څو روپۍ راپسې راغلی لاو څنګه بیل د مسله شته ها ما ته وښایه اوس لږ هغه اکسن کم کړی نو اوس دا مسله چې په ما پسې دوباره نه راځي ها اوس تا له بیلې کم کو څو چې پنځه 15 زره به دا بیلې کړه پنځه کم ها پنځل زما ته مونه جوړه ها زه هغې له ګوره دغه کم خپل ها بالکل که دوی له دا ورکم ها نو څنګه بجلي دومره استعمال کړې ده نه ها اوس یې تا ته 15 زره کو نیمې کوه روان مرپسې بیا په بله کې بیا راځي بیا راځي ها نو څه به ویل غواړې دا خلک چې تا یې نه بس څه به ویل نو زه مو چې ما پسې دوباره نه راځي بل په ما پسې دغه یو بر پیسې لګي ټولانه کومه د کم ځای پیدا کړم ګرانو کتونکو د خواځخیلې د سب ډیویژن په واوډه دفتر کې موجود یو چې دغه خلکو خبرې اترې تاسو اورئ دا ماماجي چې دوی زوی په هم دي او اکثر زه په بازار کې نه مومو چې دغه خیر د خپل حصې څوک چا 10 ورکړي چا 10 ورکړي دا هم دا مسله دی جی راغلی دی په دې حالاتو باندې چې هغه داسې د تګو هغه تلل مونږ تاسو ته وښایو چې څرنګه دوی راغلي دي دفتر ته او دغه د بیل مسله د وجه 10000 روپۍ به ما پسې بیل راغلی دی او زما د ورکولو توان نه کېږي اوس یې ته 15000 کړي چې دا به ته ورکړې او بیا په روان میاشت کې ورسې بیا راځي نو هغه ډېر زیات ډبل به راځي ډبل به راځي ما ته مور پالج والده هغه خبر نشي کولی مور دې پالج والده خبرې نشي کولی بچي دې نشته یقینا نو که چې نه غواړي دیوالي نو بس هغه دا بیل به داخل کړم ځان پیسې لوالم مز خلصدار به چانه وکړم صحیح دی ټیک دی چې مخکې هم زه د نورو خلکو تاثرات هم تاسو شریکو زموږ سره اوسه د هغه نه مې بلاخه نوم ده تل دې دغه کې ګناهګار موږ ټول شو دا دې څه وې ما ته کنټرول کړو ټلیګم تا ورته څه وې ما ته په بیل پخو ته به م خپل بیل داخلې ما ته کنټرول وکړو څه چې ډارېږم د ما سره کنټرول ته کولی زوی دی یوه ځای ماشاءالله ګوډه او زما نور دا راته ووایه ته اوس دلته کې د دفتر ته څه راغلي دفتر ته خو زه دې له راغلم چې زما طاقت نه کېږي چې بجلي تا پسې بیل راغلی سیوا او څه وایي تا پسې څو راغلی دی ما پسې یو دغه سیزم بلب دوره شاته مې انګېټی ده یو بلب سیزم نه مې راټونه شته ثبوت پکې دی او نه مې اسري شته نه مې برج شته هېڅ مې نشته په غیر د خدای نه د یو بلب نه په تا پسې څو بیل راغلی دوی تا ته څه وایي چې څو بیل دی هغه خو ما ته څه غږ نه کوي خو دوی وایي شته شی جمع کوي نو موږ به درته میټر ولګو او بیل تا ته نه میلاویږي بیل ما ته د خدای قرآن مې دی ووهي که ما بیل په دې تورو سترګو لیدلی ډېره مهرباني ګرانو کتونکو د دغه خلکو تاثرات تاسو واورېدو دا هم د دې خوازخیلې د مذهباتو سره تعلق ساتي دا راغلی ده څرنګه چې ما وویل چې لوی واړه بوډاګان اوس دغه شان زلمیان نو د زنانو چکر چې کم دی نو هم د واوډه دفتر د خوازخیلې سب ډیویژن چې کم دی چکر به لازم د میاشتې لګی د دې د خولې وینا ده چې بیل ماته نه میلاویږي د میټر ریډر د غفلت وجه ده یا د محکمه واوډه د غفلت وجه ده څه وجه ده بیل چې کم دی نو دروازې ته نه رسي بیل د دې لاس ته نه رسي او دا راغلی ده دا وایي چې یاره بابا پسې هغوی ماته حل نه وایي ماته وایي چې پتا پسې په لکاو بقایجات دي نو تاسو سوچ وکړئ چې دا زنانه ده دا متازه هم ده دغه یو لاس امداد ورکړي په خپل تاسو ګورئ دا ډېر زیات ګرانو کتونکو د خوازخیلې د سب ډیویژن د دفتر د دغه خلکو تاثرات چې کوم راغلي که یو خوا موږ وګورو د ملک صورتحال دغه د بېروزګاري ده نو بل خوا د محکمې واوډه دغه ناروا سلوک چې کوم دی چې بجلي هم یې نه زیاتر که موږ وګورو د لوډ شیډینګ هم څه ټایم ټیبل نه معلوم په خپله مرضۍ باندې دغه صورتحال چې کوم دی نو هغه روان دی نو بل خوا د دغه اهلګارو چې څومره هم د عوامو سره د هغوی ډېر زیات هغه برتاو غونته کې ټیک نه دی د دغه خلکو شکایت تاسو په خپله واورېدو او د اس ډي او صاحب سره مونږ د خبرو کولو کوشش وکړو خو چونکې هغوی ایکسکیوز وکړو دوی زموږ سره دغه خلکو د شکایتونو چې کوم موقف دی دغه مخې ته کېدي په پلیټ فارم باندې خو چونکې هغوی ایکسکیوز وکړو نو ګرانو کتونکو دغه خلکو تاثرات تاسو واورېدو چې یاره هغوی ډېر زیات د خفګان هغه اظهار کوي تر بل پروګرامه پورې ما خپل کوربې ابتخار احمد سره د خپل ملګري ضرورت الله اجازه راکړي الله